أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون صدق الله العظيم. مخی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ د کافرانو د بد انجام پورز د قیامت تفصیل سے ذکر فرمائے او بیا د مسلمانانو د بشارت د پارا اللہ جل شانہ دا او فرمائل چې هغوی ته په جنت کې کم کم نعمتونه ملاویدونکي او دا چې کله مونږه دوی جنت ته داخلو نو د هر قسمه کدورتونه دروغ کینی سچې دوی په زړونو کې پاتې وي هغه به صفا کو او بیا به جنت ته داخلو او دوی به د الله جل شانه په دې نعمت باندې دغه شکر ادا کوي او وی به ټول تعریفونه هغه ذات د پاره دی چې کوم ذات مونږ ته هدایت راکړو دا د جنت لار مونږ ته وښودله کچری الله جل شانه مونږ ته دا هدایت نه وي ښودلې نو مونږه دا به نو موندلې د الله پیغمبران په حق باندې رالل مونږ ته نو دوی ته به آواز وشي چې تاسو وارثان د جنت یې د خپل د هغه عملونو په بدل کې چې کم تاسو کړی دی لہذا بما کنتم تعملون تاسو دی جنت وارثانی په بدل د هغه عملونو چې کم تاسو په دنیا کې کړی نو حدیث پاک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې هر یو انسان چې جنت ته داخليږي د الله تبارک وتعالى په فضل جنت ته داخليږي صحابه کرامو ته پوښتنه کو چې یا رسول الله تاسو هم د الله جل شانه په فضل او په کرم باندې به داخليږي نبی رسول الله والسلام ارشاد فرمایل چې او زب هم چې جنت ته داخليږم د الله جل شانه په فضل او کرم جنت ته به داخليږم او دې ذکر فرمایل چې اورثتموها بما کنتم تعملون تاسو د خپل عملونو په بدل کې د جنت ته داخل شوي بظاهر کې یو سوال ذهن ترازی چې دې ذکر دا فرمایل چې تاسو د جنت وارثان جوړ کړی شوي بما کنتم تعملون د خپل عملونو په وجه باندې او نبی علیہ السلام فرمای انسان چې جنت ته داخليږي نو د الله تبارک وتعالى په توفیق سره دغه په فضل او کرم سره به جنت ته داخليږي نو بظاهر کې ذهن ته دا سوال راځي چې دا دوانو کې ظاهري طور باندې دا الفاظ مختلف دي دا مضمون مختلف دي حضرات مفسرین کرامو دا جواب ورکړی دی چې د جنت ته داخليدو دو سبب وي یو ظاهري سبب وي او یو باطنی سبب وي حقيقي سبب وي د جنت ته د دخول د پارا ظاهري سبب چې هغه اعمال لې ځکه چې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا چا چې ایمان وروړو او نیک عمل وکړو نو جنت الفردوس باندې مقام وي او دغه سی والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانهار زی پز ایمان عمل صالح ظاهری طور باندې د جنت داخلي لپاره ایمان او عمل صالح دا شرط دی او یو د جنت داخلي حقيقي سبب دی حقيقي سبب هغه د الله جل شانه فضل دی چې کوم حدیث پاک کې نبی علیہ السلام فرمایي چې هیڅ یو کس بغیر د الله د فضل نه
د الله د کرم نه جنت ته نشي داخلي دي. صحابه کرام عرض کو یا رسول الله تاسو هم؟ نبی علیہ السلام فرمایي او زه هم د الله جل شانه فضل او کرم نه بغیر جنت ته نشم داخلي دي. نو لہذا د دې آیت مبارکه معنا دا ده چې تلک الجنة التي تلکم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون، تاسو دې جنت وارثان جوړ کړی شوي په سبب د هغه عملونو چې کوم تاسو کړو. نو هغه آیت حدیث پاک او د دې آیت مبارکه په خپل منځ کې څه تضاد نشته دي. دې کې د جنت ته د دخول ظاهري سبب ذکر دی او هغه حدیث پاک کې نبی علیہ السلام فرمایي چې هر یو کس چې جنت ته ځي د الله په فضل ځي، هغه حقیقي سبب دی. د الله تبارک وتعالى فضل و کرم پچا وشي، د مانزه توفیق ورته ملو شي، د الله جل شانه فضل پچا وشي، د الله د دین فهم او پوهه ورته نصیب شي. دوانو جهان سردار مبارک فرمای من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. الله رب العالمین چې د چا سره د خګړې اراده وکړي نو هغه سره هغه ته د دین پوهه ور نصیب کړي، د دین سمجھ ورته نصیب کړي او داغه شرح صدر وکړي، هغه ته په عبادت کې خوند او لذت محسوس شي، هغه ته د خپل عبادت توفیق ور نصیب کړي، داغه سینه د خپل دین د پاره کولو کې په نیکو اعمالو باندې د زړه خوشاله شي او په ګناهونو باندې د زړه خفه شي. دي ته وایي شرح صدر. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. الله تبارک وتعالى چاته هدایت ورکول غواړي دغه سینه د اسلام د پاره کولو، د اسلام شعائر، د اسلام عبادات، د اسلامی احکام دا ور باندې خلګي، د عبادات او د معاملات او د اخلاقیات او د هر یو سیس دروازې ور باندې کولو شي. دا د الله تبارک وتعالى د خوشنودي او د رضامندۍ دلیل وي. نو لہذا اوس په دې ځکه الله جل شانه د جنتیانو د جهنميانو په خپل منځ کې د مکالمې ذکر کوي. جنتیان او جهنميان به یو بل سره مکالمه وکړي، سرنګي وکړي، حالانکه جنت په بر علیین کې دی او جهنم خکته تحت السرا کې دی، خکته علیین کې دی. جنتیان بر وی، جهنميان لاندې وي او د جنت هغه خپل او پرفضا ماحول او د هر قسمه نعمتونه ډک او جهنميانو هغه د بدبوی نه، د غلاظت نه او د ګندګۍ نه او د عذابونو ډک ماحول د دې په خپل منځ کې څه قسمه مکالمه وکيږي، سرنګي وکيږي. نو چونکې د هغه ورځ د محشر او هغه برزخی ژوند او هغه میدان محشر او د هغې نه بعد د جنت او د جهنم چې کوم ژوند حقیقي تصور دی، هغه زموږ استاسو دغه موجوده ورکوټ شانتي دماغ او سوچ او فکر دغه احاطه نشي کولی. الله تبارک وتعالى چې سرنګي فرمایلی دی زموږ په ایمان دی. جنتیانو او جهنميانو په خپل منځ کې به مکالمه کی او چې کله مکالمه وشي نو دغه جنتیان به په دوی باندې طنز کوي، سرنګي چې په دنیا کې کافران لګیاوي مسلمانانو باندې طنز کوي، تاسو په تکلیف کې، تاسو په مشقت کې، تاسو 40 غنټې ژوند د مسلمان چې د پابندۍ دی، په خپل خوخه باندې شراب نشي څکلی، په خپل خوخه باندې زنا نشي کولی، په خپل خوخه باندې بدنظری نشي کولی، خپل جبه باندې غیبت نشي کولی، چغلخوري نشي کولی. چې کوم مسلمان د اسلام د اصول مطابق ژوند تیری، خپل د ډېرو خواهشاتو قرباني به ورکوي. نو الدنیا سجن المؤمن، دنیا د مؤمن د پاره قیدخانه ده. کافران ور باندې استهزاء کوي، مسلمانانو باندې ازمایښونه راځي، ابتلاګانې راځي، امتحانات راځي، کافر ور باندې خندا کوي، استهزاء کوي. قیامت پر ورځ چې کله د جهنميان په جهنم کې خټ کیږي او مسلمانان د جنت د نعمتونو نه خوندونه علي، په دې وخت کې دی به پاغوي پورې خندا کوي، ورته به وایي ونادى اصحاب الجنه او आवाज بکي جنتیان اصحاب النار دوزخیان ته ان قد وجدنا چې مون خو بیا مندلا ما وعدنا هغه چې سو وعده کړی و مون سره ربنا زمون رب حقا رختنی، رب مون سره کوم وعده کړی و رختنی وخته. فهل وجدتم ایا بیا مندل تاسو ما وعد ربکم هغه چې وعده کړی و تاسو سره ربکم رب تاسو حقا حق. قالوا دوی بوي نعم او فاذن مؤذن بیا به आवाज کی یو आवाज کون کی یو فرشتہ به دی منځ تراش د جنتیان او جهنميان منځ تبراش فرشتہ به आवाज کوي اللعنت الله چې لعنت دی د الله علی الظالمین په ظالمانو باندې. ظالمان مشرکان کافران رب کائنات د انسان ژوند د عبادت د پاره ورکړي دي او دغه عبادت
غیر الله ته وکړي دا ظلم دی. الله جل شانه د انسان اندامونه د خپل عبادت او د خپل فرمانبرداري لپاره وکړي، دا په د الله په نافرمانی کې خرج کول، سترګې، غوږونه، اندامونه، جبه، مال، وخت، دا بیزی او په حرام او ناجایز ځایونو کې صرف کول دا ظلم دی. لعنت الله علی الظالمین، لعنت د الله په ظالمانو. الذين خلق يصدون عن سبيل الله، چې من کوي به خلق عن سبيل الله د الله د لارنا، ويبغونها عوجا، او لټولي به پدې کې کوګوالي، وهم بالآخرة هم کافرون، او دوی د آخرت نه منکران. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.